السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ذوالحج میاشت چې کومه د قربانۍ سیزن را روان دی، د هغې په مناسبت سره یو څو خبرې کوو چې د ټولو نه نړمبینې خبره خو دا ده چې دا کومه زموږ سره عشره روانه ده د ذوالحج دا میاشت چې کومه ده، نو د دې د نړمبینې ورځ ډېر برکت والا او فضیلت والا دی. ولې د الله رب العالمین چې کوم دین دی، دین اسلام چې دی، هغه کامل دین دی. په هغې کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه سره موږ ته تمام احکامات چې کوم دي او تمام چې کوم فضایل دي، هغه تمام موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسولي دي. ولې بعض اعمال داسې دي چې هغه قبیح اعمال دي او هغه خراب اعمال دي، د هغې نه اجتناب پکار دی. نو په هغې باندې چې کوم سزاګانې دي، په هغې باندې چې کوم وعیدونه دي، یعنی په هغې باندې چې کوم یعنی د هغې چې کومه سزا ده، هغه موږ ته حضور علیه الصلاة والسلام هغه هم را رسولې ده. څنګه چې ګورئ تاسو ته پته ده چې بعضو اعمالو لا په بعضو اعمالو باندې الله رب العالمین فضیلت ورکړی دی، چې په هغې کې درجه بندي چې بھائی دا عمل د پلاني عمل نه چې کوم دی اعلی عمل دی او ډېر فضیلت والا عمل دی. دغسې بعضو ورځو لا په بعضو ورځو باندې الله رب العالمین هغه فضیلت ورکړی دی، څنګه چې په اعمالو کې چې کوم دی درجه بندي چې پلاني عمل د پلاني چې کوم دی زیات فضیلت والا دی. نو دا زموږ سره چې اوس دا کومې نړمبینې لس ورځې دي د ذوالحجه، چې کوم نړمبینې د عشره چې ده دا لس ورځې چې دي، د دې په روایاتو کې ډېر فضیلت راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت دی، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی. مفهوم دی د روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ورځو کې چې کوم عمل دی د نورو ورځو عمل چې کوم دی د دې ورځو په نسبت سره الله ته زیات چې کوم دی فضیلت والا نه دی، غوره نه دی، الله تعالی ته پسندیده نه دی هغه. یعنی د دې ورځو چې کوم عمل دی نو بل چې کوم دی هغه د دې نه زیات الله ته زیات غوره نه دی. حضور علیه الصلاة والسلام نبی صحابه تپوس کوي چې جهاد، حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې او جهاد، یعنی مطلب د نورو ورځو چې کوم یعنی اعمال دي او دغسې چې کوم دی د دې لسو ورځو کې چې کوم عملونه دي د جهاد نه هم چې کوم دی هغه افضل دي. لیکن حضور علیه الصلاة والسلام مخکې به فرمایي هغه سړی چې هغه د الله په لاره کې چې کوم دی خپل جان او خپل مال چې کوم دی هغه خرج کړي او واپس هیڅ هم را نه وړي، نو صرف دا سړی چې کوم دی فضیلت والا دی په دې ورځو باندې. نو مطلب د دې خبرې دا دی او د دې حدیث ته موږ ته دا مفهوم واضحېږي چې عشره چې کوم د دې ذوالحج دا نړمبینۍ چې کوم عشره ده دا ډېره فضیلت والا ده. په دې عشره کې د موږ سره یو ورځ راځي چې هغې ته د عرفې ورځ ویلی کېږي، یعنی 9 ذوالحجه، یعنی 9 تاریخ ته دې ذوالحجې چې کوم 9 تاریخ دی نو هغې ته یوم عرفه هم ویلی کېږي. دا هم ډېره فضیلت والا ده. حضور علیه الصلاة والسلام نه د دې ورځې د روژې په باره کې تپوس وکړی شو، نو حضور علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي یکفر السنة الماضیة والباقیة. حضور علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا روژه چې کومه ده د عرفې د ورځ دا روژه چې ده دا د یو کال ګذشته یعنی تیر شوی کال او یو د راتلونکي کال چې څومره یعنی ګناهونه دي نو هغه د هغې لپاره کفاره ګرځېږي. دا یوه روژه دومره فضیلت والا ده. وګوره دلته کې یو خبره یاد وساتئ چې په کومو روایاتو په فضایل په مد کې راغلي دي زموږ سره، په هغې کې دا خبر راځي چې په پلاني کار کولو باندې به دې ګناهونه معاف شي، په پلاني کار کولو باندې په پلاني عمل کولو باندې به دې ګناهونه معاف شي. د دې نه صغایر یعنی واړه واړه ګناهونه مراد دي چې هغه معاف کېږي د دې سره. غټ غټ ګناهونه چې دي نو د هغې لپاره بیا علما کرامو خپل شرایط لیکلي دي چې موږ ته د قرآن او احادیث نه هغه واضحېږي چې د هغې لپاره ضروري دی چې یو سړی په هغې غټ ګناه یعنی کبیره ګناه چې دی په هغې باندې ندامت اختیار کړي، او که حقوق العباد نو چې هغه ادام کړي بیا، او که د دې سره سره د پخته عزم هم وکړي چې زه به مستقبل کې هم دا نه کوم، اوس هم دا کار پرېږدي، نو غټ غټ ګناهونه په دې طریقه معاف کېږي. نو د دې روژې نه چې د تیر شوي یو کال یا د راتلونکي یو کال هغه ګناهونه معاف کېږي، نو هغه واړه واړه ګناهونه معاف کېږي. اوس دلته کې تکبیرات تشریق چې ورته ویلی کېږي په دې لسو ورځو کې د 9 ذوالحج نه والا، یعنی د 9 تاریخ د عرفې د ورځ د سار د فجر د مونځ نه والا د 13 ذوالحج پورې د مازدیګر د مونځه پورې موږ د هر مونځ پسې په زور زور باندې د تکبیرات وو. اوس د دې تکبیراتو مقصد حکمت د دې فلسفه سره چې دا ولې چې کوم دی الله رب العالمین په موږ باندې لازم کړي دي چې د هر مونځ پسې دا تکبیرات تشریق منګو. نو د هغې حکمت او فلسفه دا ده چې ګورې په تکبیرات تشریق کې د الله رب العالمین توحید او د الله رب العالمین کبریایي بړایي بیانېږي په دې کې. نو چې یو سړی بار بار چې کوم دی دا یعنی ورد کوي د الله رب العالمین د بړایي تذکره کوي، نو چې د د ژبې دا اقرار دا د د زړه ته کوشي، نو چې کله د د زړه ته د الله رب العالمین هغه بړایي او د الله تعالی هغه عظمت کوشي، نو بیا د الله تعالی احکامات منل دا د لپاره شي آسان شي. بیا
مقصد بیا د دې خبرې دا دی د دې تکبیرات تشریق چې ته بیا د خپلوانو د عزیز او اقارب ور دي پرواګانې مکه و د غیر حکمونو بلکې صرف د الله تعالی د حکم چې کوم دی بیا څه تابعدار شه دا د اصل مقصد دی دغه څه کوم وګورو چې د موږ سره کوم اذان کیږي دغه څه اقامت کیږي نو د دې هم په زور د ویلو مقصد دا دی چې د انسان په زړه کې د الله رب العالمین عظمت او کبریای راشي نو چې کله د یو ذات ستا پړ کې هغه عظمت راشي نو بیا دغه د حکم تعمیل کولم زموږ د پاره شي آسان چې دا د تکبیرات او تشریق چې کوم دی یو موږ ته یو درس ملاویږي داږي یو حکمت ته په دې لس ورځو کې یو حکم بل دی د موږ سره چې مستحب حکم دی چې خپل نکونه او خپل ویخته نه وړوکي کول دا یو مستحب عمل دی ګوري دا حکم په معاشره کې که تاسو وګورئ دا زموږ خلک ګڼي چې دا چېرته واجب یا فرض دی ګورئ د دې دپاره زه تاسو ته یو درې خبرې کومه درې شرایط تاسو وایئ چې دا د چا دپاره دی نه مستحب نو دا درې شرایط دي یو خبره خو دا ده چې دا حکم د هغه چا دپاره دی چې د چا د قرباني اراده چې دی به قرباني کوي نو د هغه دپاره دا حکم دی چې دی د نوکونه او ویښته نه وړوکي کوي د قرباني د کولو پورې دغسې دویمه خبره دا ده چې دا حکم له به دې درجه د استحباب ورکوي دا به دې مستحب ګڼي که دا د واجب او دا د فرض ګڼو دا ګوره بدعت جوړیږي بیا الټه یو سړی ګناهګاریږي دا دوره وګڼه چې دا مستحب دی مستحب آیو حکم ته ویل کېږي چې که هغه یو سړی وکړي نو هغه ته په ثواب میلاویږي که وایي نه کړي نو هغه په دې باندې ګناهګاریږي نه نو دا یو مستحب حکم ګڼل درېیمه خبره دا ده چې دا د هغې سړي دپاره مستحب دی چې د ده چې کوم زیرناف ویښته دي یا د ترخکونو دا ویښته دي که په دې باندې څلوېښت ورځې نه اوښتي که چېرې څلوېښت ورځې بیا اوښتي نو بیا د دې ویښته کټ کول دا څه دي دا لازم دي واجب دي نو د مستحب دپاره واجب ترک کول دا بیا الټه د ګناه سبب جوړیږي نو د دې د وجې نه که د چا دقسې معامله وي چې هغه ویښتې د څلوېښت ورځو د پاته شوي نو په هغه باندې بیا دغه صفایي کول چې کوم دی شرعا واجب دی او لازم دی دا حکم به بیا دی چې کوم دی پرېږدي د تکبیراتو تشریق تاسو ته چې ما څنګه وویل چې دا شروع کېږي د کله نه د 9 ذوالحجه د عرفې د ورځ د فجر نه دا شروع شي او د 13 ذوالحجه د چې کوم دی د مازدیګر د مونځه پورې دا تکبیرات تشریق و زموږ په خپل په دې خلکو کې چې کوم دی غلط فهمي ده چې د خلکو دا سوچ چې دا درې پیرې ویل دا لازم او ضروري دی دا غلط فهمي ده ضروري صرف یوه پیره چې کوم دی ویل دا په ښځه باندې په سړي باندې چې کوم دی دا لازم دی ها دومره خبره ده چې ښځه به چې کوم دی په آهسته یعنی په قلاره سره وایي ځکه چې د هغې اواز هم پرده دی او سړی به چې کوم دی دا په جهرن یعنی په تیز اواز سره یوه پیره دا د هر مونځ پسې به دې ورځو کې چې کوم دی وایي دا یو واجبي حکم دی بعض خلک وایي خو لیکن بالکل په پټه وایي نو دا یا باز خلک وای نه سره نو دا په زمونږ سره چې کوم دی په سړي باندې دی دغسې په ښځه باندې دی په مقیم باندې دی په مسافر باندې دی په امام باندې دی په تمام باندې چې کوم دی دا حکم سره واجب دی اوس په دې کې یو مسله بر دا ده که چانه ایر شي نو د هغه دپاره بیا څه حکم دی د مونځ پسې متصلا ستانه ایر شو چې تا تکبیرات تشریق ونه ویل نو د هغې به بیا څه حکم وي نو ګوره که یو سړی په ایځای باندې راناست دی د مونځ نه بعد او د مونځ څه منافي کار نه کړی یعنې خبرې مبرې نه کړي د ایځای نه پاسېدلی نه د جومات نه وتلی نه ټیک شو نو چې دا کارونه د مونځ منافي کار نه کړي یا اودس مودس نه مات کړی نو که چېرې د مونځ منافي کار یې نه کړی او د لا ناست دی په دې ځای باندې ده ته رایاد شو چې ما تکبیرات تشریق نه دي ویلي نو ده ته چې رایاد چې فورا د دې تکبیرات تشریق دی ووایي د ده دپاره دا حکم دی لیکن که ده چېرې د مونځ منافي کار وکړو د مونځ نه مخالف یو کار وکړو یعنې خبرې مبرې وکړې د سلام نه بعد یا د اودس قصدن مات کړو یا په دغه خطا سره مات شو یا خبرې مبرې قصدن یا سهون وکړې نو بیا د دې قضا نشته دی د تکبیرات تشریق بلکې دی به په دې باندې څه کوي توبه او استغفار کوي اوس که د یو سړي نه په دې ورځو کې یو مونځ قضا شو او دا مونځ دی بیا قضا راګرځئ مثلا د ماسپښین مونځ دی هغه ماسپښین دی ماسوتن دغه مونځ راګرځئ نو که د دې ورځو دا مونځ یعنې د تکبیرات تشریق د ورځو دا مونځ په دغه ورځو کې دننه یې راګرځئ یعنی د 9 تاریخ نه والا د 13 په دې کې دننه که یو مونځ قضا شي او دی راګرځئ نو د هغې نه بعد تکبیرات تشریق ویل دا په ده باندې لازم دی لیکن که چېرې یو مونځ د دې ورځو نه یعنې د 9 تاریخ نه والا د 13 پورې د دې نه مخکې د ده نه قضا شوی په دې ورځو کې د هغې قضا کوي نو د هغې کې تکبیرات تشریق پې نشته یا د دې ورځو دا مونځ یعنې د 9 تاریخ نه والا د 13 پورې د دې دا مونځ چې کوم دی د قضا راګرځئ لیکن د 13 تاریخ نه بعد یې راګرځئ نو بیا هم په ده باندې تکبیرات تشریق نشته دی او په ده باندې د دغې د پرېښودو د وجې نه چې کوم دی د توبه او استغفار کول لازم دی امید دی تاسو پوه شوي نور د چا څه قسمه په دې میاشت حوالې سره د قربانو په حوالې سره څه سوالات دي تاسو موږ ته کمنټ کولی شئ انشاءالله تحقیق نه بعد به تاسو ته موږ په خپل چینل باندې جوابات درکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته